بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم تاسو د مصدر په استعمال باندې پوه کو، نو دې سره به تاسو څه ورته ووایئ چې اصل کې دې پسې د حروفو بحث را روان دی، خو دا دوه حروف ورته حروف مصدریه ورته رامخکې کوي، ما او ان. نو دلته به ووایي چې بچي دا ما او ان چې کوم دي نو دا حروف مصدریه دي. دلته به داسې طریقې وکړئ چې لکه ګورئ په کوم یو فعل باندې د حرف مصدر نه د ان یا د ما نه څه داخل شوي وي، نو دا به تعویل مصدر ته هم راوړلی شو. لکه دلته به تاسو ووایئ چې اریدو ان یقوم زیدون، نو لومبې ورته دې په ترکیب باندې پوهېږئ چې اریدو فعل فاعل شو، ان چې کوم دی نو دا مصدریه شوله، دا ان مصدریه دي. یقوم فعل، زیدون ولا فاعل، فعل سره خپل فاعله، جمله فعلیه خبریه په تعویل د ان مصدریه سره د اوري لپاره چې کوم دی نو دا مفعول به شو. نو فعل سره خپل فاعل، مفعول به، جمله فعلیه خبریه. ورته به ووایي چې بچي د دې ان مصدریه په وجه باندې دا فعل چې کوم دی نو دا موږ څه کولی شو، دا موږ مصدر ته هم راوړولی شو. نو ورته به ووایي ګوره چې دا کامه یقومو که د موږ وایو نو د دې نه مصدر څه راځي، نو دې په دې باندې پوهېږئ چې د دې مصدر چې کوم دی نو څه دي، قیام دی. چې اوس دا که د موږ یقومه چې کوم دی نو موږ څه راوړله، یقومه دغه دی فعل دی او د دې مصدر چې کوم دی نو هغه څه دی، هغه قیام دی. نو دا فعل نه چې کوم دی نو موږ به څه راوړو، مصدر ته به راوړو. نو دا ان به چې کوم دی موږ د منځ نه لرې کړو، نو عبارت موږ سره داسې شي اریدو قیام زیدین، اریدو قیام زیدین. نو دا یقومو چې کوم دی نو موږ څه ته راوړو، دا چې کوم دی نو موږ دغه ته راوړو، مصدر ته راوړو. بلکې د دې نه پس تاسو په دې باندې پوهېږئ، په دې تاسو ووایئ که نه چې ان تصومو خیر لکم، نو ان چې کوم دی مصدریه دی، تصومو فعل فاعل دی، فعل سره خپل فاعله، دا چې کوم دی نو په تعویل د ان مصدریه سره دا مبتدا شولو. خیر لکم دا چې کوم دی نو خیر اسم تبدیل شو، دا لام جار مجرور، جار مجرور کوم دی لپاره متعلق شلو، دا د دې مبتدا لپاره څه شلو، دا خبر شلو. په هر حال د خبره زموږ په دې کې ده، تصومو کې ده چې دا فعل به موږ څنګه مصدر ته راوړو. نو تاسو دې په دې باندې پوهېږئ بچي ویله تصومو معنی چې کوم دی نو ته څه سره کوې، دا کوم فعل دی، نو دې وایي چې دا د مخاطب فعل دی، صحیح ده. نو ورته ګوره په ضمایرو کې مخاطب دپاره ته څه راولې، نو دې وایي چې د مخاطب دپاره زه کوم راولم، او ورته د تصومو د دې مصدر چې کوم دی نو څه راځي، نو دې وایي چې د دې مصدر صیام راځي. نو ورته ګورئ د صامه یصومو صیامن نه چې کوم دی نو څه راواله، د دې نه چې کوم دی نو د دې مصدر راواله، د تصومونه د دې چې کوم مصدر د هغه مصدر ته صیام راواله، او دې کې چې دا کوم ضمیر فاعل واقع شوی دی دا تم، نو دا چې کوم دی نو څه ته راواړوه، دا انتم، دا چې کوم دی نو کوم ته راواړوه، او دې اسم د مصدر پسې چې کوم دی نو ولګوه، نو دا به څه شي، تصومو ای صیامکم شو. نو ګورئ د تصومو د هغې نه چې کوم مصدر و نو صیام هم هغه هم راواغېشتلو، او په هغې کې چې کوم ضمیر وه چې هغه د هغې لپاره موږ معنی د فاعل ورکوله، صحیح ده چې د مخاطب ته مراد وه، نو د مخاطب دپاره چې کوم دی نو موږ په مضاف مضاف الیه کې کوم ضمیر استعمالو، نو هغه ضمیر به ورپسې وروړو. نو صیامکم هغې کې چې کوم دی نو موږ د څه لپاره، د مخاطب دپاره چې کوم دی نو موږ څه استعمالوه، دا کوم ضمیر استعمالو، نو په صیام پسې به چې کوم دی نو دغه کوم ضمیر ولګو، نو دا فعل چې کوم دی نو څه ته راواړېده، مصدر ته راواړېده. نو د تصومو معنی به موږ مصدر سره څنګه وکړو، تصومو ان تصومو ای صیامکم، ای صیامکم، صیام د تصومونه مصدر راغی، او دا کوم چې کوم دی نو د هغې په ځای باندې راغی، نو دې طریقې سره به موږ د فعل څه جوړوه، مصدر به چې کوم دی نو هغه به جوړوه.